په دې میاشت کې 4 کارونه زیات کوئ. څو کارونه؟ 4 کارونه. په رمضان مبارک میاشت کې څو کارونه زیات کوئ؟ 4 کارونه. یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي 2 کارونه خو داسې دي چې رب پې ډېر خوشحالېږي، رب پې ډېر خوشحالېږي. کم یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي فشهادت الله اله الا الله، یو دا کلمه پکې زیات وایي، لا اله الا الله، یعنی ذکر پکې زیات کوئ، لا اله الا الله، دا کلمه زیاته وایي. په رمضان مبارک په میاشت کې دا کلمه زیاته وایي، لا اله الا الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي افضل الذکر لا اله الا الله، په ټولو اذکارو کې بهترین ذکر څه شی دی؟ لا اله الا الله. هغه موسی علیه الصلوۃ والسلام الله تبارک وتعالی ته درخواست وکړو، یا الله مال یو جدا غونته یو خاصه دعا راکړه چې زه یې وایم او ستا سره پې مناجات کوم. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل موسی لا اله الا الله وایه. موسی علیه الصلوۃ والسلام وفرمایل الله دا خو یو عامه کلمه ده، دا خو یو عامه، ما خو ستانه یو خاصه کلمه وغوښتلې چې بل چاته معلومه نه وي، زه یې ځان په خصوصیت سره وامه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل ای موسی واوره دا کلمه چې ده که نه کو چېرته په یو چابړي کې 2 اسمانونه او 2 واړه ځمکې او د دوی اوسېدونکي کېښودی شي او په بل چابړي کې صرف لا اله الا الله کېښودی شي، وي دا کلمه به درنه شي او دا هر څه به سپک شي. د دې نه علاوه بله درنه کلمه شته نه چې زه یې تاله درکړم، دا لا اله الا الله وایه، بل کوم ذکر زه تاله درکړم. نو یو دا چې په دې رمضان مبارک په میاشت کې به څه وایه زیاتو، نبي علیه السلام فرمایي لا اله الا الله. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وتستغفرونه، د الله نه بخښنه ډېره غواړئ، استغفار پکې ډېر وایئ، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، استغفار ډېر وایئ. علماء لیکلي دي حدیث مبارک کې راځي وایي کم انسان چې استغفار زیات وایي که نه الله تبارک وتعالی به دله په هره مشکل کې لاره جوړوي، په هر مشکل کې به الله دله لاره جوړوي او په هرې تنګسیانه به ورته الله تبارک وتعالی